یو سړی د کور نه ورک شوی دی او تښتېدلی دی یا تښتېدلی دی یا چې کوم دی هغه حکومت نیولی دی ورک دی نو خفیا ایجنسو سره د ادارو سره د پته نه لګي چې سړی ورک دی د دې د راځارېدلو دپاره او د ورک شوي بېرته کور ته د راتللو دپاره یو قرآن کریم کې داسې 2-3 آیتونه دي چې څوک دا ولیکي او کوم ځای باندې چې دغه انسان به د کېدو هغه دی کې کېدي نو که دا ورک شوی دی ډېره موده تللی سعودي له تللی دی کور ته نه راځي هلته وران شوی دی یا نورو ملکونو ته تللی دی کور نه زړه تور شوی دی کور ته نه راځي یا رسې جیلونو کې دی ورک دی پته نه لګي او د راتګ هېڅ چانس یې نشته نو د دې دپاره یو 2-3 آیتونه دي او دا د قرآن کریم آیتونه دي علماو لیکلي دي څوک دا وایي د دې برکت سره به الله تعالی د دغه نه به چې کوم دی کور ته به راولي او د اخبار دي نه به الله تعالی زړه تورکړي خپل کور ته بېرته راشي ځکه ډېر خلک چې مسافرو ته لاړ شي چې مسافرۍ کې وران شي به یې کور نه زړه تور شي یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل فتکون فی صخرة او فی السماوات یو دا آیت د سورې لقمان دا چې څوک وایي الله تعالی به چې کوم دی دا ولیکي او په پاڼه باندې پاکه ځای کې کېږدي چې کوم ځای کې د انسان د کور نه تللی دی 15 کاله مخکې تللی دی 10 کاله مخکې تللی دی او کوټه به موجود وي کور به وي ځای به وي نو الله تعالی به په دې سره بېرته کور ته